وی عرفیه عامه قضیه ته وی په اصطلاح د منطقیانو کی که محمول او دائم باشد، چې محمول د دې همیشه ای مر موضوع را موضوع لرا، یعنی چې دغه محمول ثبوت موضوع ته دائمی دوام عبارت دی د ازمینه او ثلاثه نه چې په دریو ازمینو کې وي، یعنی دا ثبوت ته محمول موضوع ته په زمانه ماضی کې همي، په زمان الحال کې همي، په زمان الاستقبال کې همي. نو دې ته وایي عرفیه عامه، عرفیه او عامه. ځکه عرفیه عام دا دوام د ثبوت د محمول موضوع لره په موجبه کې، یا دوام د سلب د محمول د موضوع نه په سالبه کې، دا عرف معلومي. عرفیه ورته ځکه وایي او عامه ورته ولې وایي؟ ځکه چې دا وروسته عرفیه خاصه راځي، دا د هغې مقابله ده. مثال به یې څنګه وي د عرفیه عامې؟ لکه یو سړی وایي کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، هر کاتب متحرک الاصابع دی. و دې کې دا دوام چې دی دا په حسب د وصف عنواني سره دی. دې موضوع کې تر څو پورې په افرادو د موضوع کې وصف عنواني وي، نو دا دوام د ثبوت د محمول به موضوع لري وي. په د دې موضوع نه دا وصف عنواني لري کې نو بیا به دا دوام نه وي، همیشګیري به نه وي. لکه وایي کل کاتب، هر کاتب متحرک الاصابع د ګوتې خوځي، وصف عنواني اوس دا دی ما دام کاتبا. دا کاتب افراد لري، هغه افراد ته ذات ته موضوع وي، چې هغه زید عمر او بکر دي چې افراد د انسان دي او هم افراد د کاتب دي. او وصف عنواني دا کتابت دی چې په دې افرادو کې کتابت وي، دوی لیکل کوي، نو دا تحرک د اصابعو دوی ته دائم دی. په وخت کتابت کې ورته دائم دی، د لیکلو په وخت کې دوی ته دا تحرک د اصابعو ثابت دی او دائم دی. خلاص او که دا وصف عنواني لرګي د دې افرادو د کاتب نه چې زید عمر بکر دی کتابت لري کې، نو بیا دا ثبوت د تحرک الاصابع دوی ته نه ثابتېږي، بیا به ورته ساکن الاصابع ثابتېږي مقابل د متحرک الاصابع. عرفیه خاصه قضیه راګویم، په دې قضایه موجهو کې یوه قضیه عرفیه خاصه وه مقابله د عرفیه عامې، که محمول او موضوع را دائم باشد، که محمول موضوع تا دائمی، خو به حسب وصف عنوانی موضوع په حسب د وصف عنوانی د موضوع سره، نه دائما نه همیشه. زمانه چې دې موضوع کې وصف عنوانی موجودی په افراد د موضوع کې، نو دا محمول به دې موضوع ته د دې ثبوت د محمول به موضوع ته دائم وي، خو دائما به نه وي. زمانه که د افراد د موضوع نه دا وصف عنوانی لري کې، نو بیا دا ثبوت د محمول دائم نه دی. او د دې مثال ښیي کل خمر مسکر لا دائما بل ما دام خمرا. وی هر خمر مسکر دی، د دې خمر خپل افراد دي، دا کلو د پاره د عموم د افرادو راځي. د خمر افراد شته کوم دي؟ په دې یو لوښي کې چې شراب پراته وي دا یو فرد شرابو دی، په بل لوښي کې چې پراته وي دا بل فرد شرابو دی، په څلورم لوښي چې پراته دي دا څلورم فرد دی. او دا هر فرد افراد د خمر دې ته مسکریت ثابت کړ دی.
خو وصف عنواني په خمرو کې سره معنا د خمر والی دی. خمر ته خمر ولی وی؟ خمر د مخامرې نه دی، مخامره ازالي ته وی، دا ازاله د عقل کوي. د خمرو کې چې د څوک پورې دا وصف عنواني پروتي معنا د مخامرې، دا مسکریت ورته ثابت دی، سړی نشه کوي. که دا